په بني اسرائیلو کې یو سړی هر شپه به هغه د بدکارۍ دپاره یوه نوې جینۍ کړه ده. نن وې جینکو سره د بدکاري وکړه او سلمې جینۍ سره چې دې کله د شپې ملاوېدو نو دې وایي چې زه د دې د خپو په منځ کې کېناستم ماته وایي اتق الله د الله نه ویرېږه. دا بني اسرائیل کې کوم دی وایي ذوالکفل وایي زه راپاڅېدم او روان شوم او د دې جملې په ما باندې ډېر غټ اثر وشو چې اتق الله د الله نه ویرېږه. مې زه توبه وباسم را روان یم عبادت خانې ته توبه وباسم لاره کې بیمار شوم را پرېوتم او وفات شوم. نبی اسلام حدیث شریف کې دا راځي د جنت او د جهنم فرشتې راغی یو وی جنت ته به بوزو بل وی جهنم ته به بوزو. جنتیان وی موږ سره دا دلیل دی چې د توبې په نیت راغلی دی جهنميان وی د توبې په نیت خو راغلی دی خو لا خو د توبې ته رسېدلی نه دی. الله پاک جبرئیل السلام ته فرمایي دا ځای ناف کا دې چې توبې ځای ته روان و که نه جي هغه ځای لا ډېر لرې و الله پاک هغه را لړ کړو او چې څونه سفر د کړی هغه الله پاک وګت کو چې ځای ناف کو د جنت والو فرشتو پیسې کې وځل او جنت ته وو. د توبې صرف اراده کړې وه الله پاک توبه قبول کړه الله پاک ګناهونه معاف کړو جنت ته لاړو. نو زما محترمو الله پاک هر وخت حاضر دی وایي چې څه ضرورت هم شته چې پوره کړم درله څه ګناهونه هم کړي دي چې درله معاف کړم تر دې پورې فرمایي که سل ځل ته ګناه وکړې سل ځل توبه وباسه سل ځل به دې معاف کړم. خو ما له به دومره همت څوک راکوي چې زه الله ته چې الله ما ګناه کړې ما معاف کړه